د حج مبارک مسائل تقریبا د شیطانانو وشتلو پورې بیان شوي دي. باقی مانده مسائل ان شاء الله العزیز نن بیانېږي. په دې سره به د حج دا موضوع مکمل او مفصل ان شاء الله سر ته ورسیږي. تیره جمعه ما ویلو چې کله وکاڼي والے په مزدلفه کې یا 21 کاڼي والے یا دعا او یا واخلې او دا به پاک صفا ووینځي او ځان سره به هغه آب و جګۍ کې واچي یا زیات، ولې چې یو شیطان اوه کاڼي ویشتلي نو دې دپاره کاڼي اخیستل او صفا سوتره کول په ډومبۍ ورځ باندې چې کله غټ شیطان اولی جمرة العقبه ورته ویلی شي. نو دغه شیطان ویشتلو نه بعد بیا د حج په مسایلو کې قربانی کول. قربانی دا چې کوم دی دا په مسافر باندې نشتا، او چې کوم سړی مالدار دی او مقیم دی هلته نیت اقامت کړي وي په هغه باندې دا قربانی واجب دی. او قارن او متمتع والا دغه خو د مفرد حکم او قارن او متمتع چې کوم سړی حج قارن کوي او یا حج متمتع کوي د دې تفصیل ما بیان کړی دی. یعنی حج تمتع کوي یا حج قران کوي نو په د باندې هم قربانی واجب ده. او که مفرد وي نو په هغه باندې مستحب ده. او د حیوان د قربانی چې کوم هغه احکام دي نو هغه هم دغه حج د قربانی هم دي. دغه احکام د حج د قربانی هم دي ځکه چې قربانی که دلته زموږ په علاقو کې خلک کوي او که هلته کوي نو د هغې یو شرایط دي، دې کې څه رد و بدل نه وي. قربانی دپاره هغه ځای کې په خپله باندې څاروي میلاویږي خرڅېږي او هلته خلک ځي او څاروي اخلي او بیا حلالوي. او یو کس ځان تم قربانی کولی شي او 6 کسه یا 9 کسه په شریک یو څاروي والی او په خپل حلال کی نو هم صحیح ده په حج کې. او مکه شرایط او احکام دي چې کم په کلي او وطن کې وي. او که یو سړی دی چې حج قران کوي یا حج تمتع یې نیت یې کړی دی او د سره د قربانی څه پیسې نشته دی نو بیا به دی 10 روجې نیسي. 3 روجې به هلته نیسي او دا 9 روجې چې دي دا به دلته چې کله خپل کور ته راورسي نو بیا به نیسي. او که هلته نیسي هم جایز دي، په مدینه منوره کې که هلته ځي هلته به نیسي. او دا 10 روجې دا د هغه چا دپاره دي چې کوم سړی غریب وي او د قربانی وسې ني، حج قران والا دی یا حج تمتع والا دی. او زموږ د وطن خلک خو وسې وي نو ځکه حج ته ځي ګینې هر چا نه د قربانی پیسې دي کټ کوي.
او هغې نه هغه سړی خبر هم نه چې قرباني کم دی او څه شی حلال که بطور وکالت غونته کاري او دې ته وایي چې به دې ټایم پورې صبر وکړئ چې هغه به موږ تاسو ته بیا وایو بیا به احرام کولاوئ او سر به خرایه دغه طریقه د ضرورت په بنا باندې هلته حاجیانو سره کیږي ورنه په خپله باندې قرباني کول اغستل الالا او د هغې څه غوښه راغستل پخول خوړل دا سنت دي او اکثر حاجیان خوي په خپله باندې وکړي او په خپلې روړي او په خیم کې په دیره کې کله چې قرباني کوي نو د څاروي مخ په قبلې ته واړئ او خپله به مخ قبلې ته یو دا آیاتونه به ولولي إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بسم الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بس دا بولي او چاړه براکا کله چې قرباني حلاله کا او دا اوخ د پاره هغه کې نحر شرط دی نحر دا معنا چې اوخ په ولاړی او درې غزار به په دې مړی کې وي او بیا به اخر کې ذبح کوي هغه ته نحر ویل شي قربانه نه چې حاجی فارغ شو بیا بلا شي سر به وخري سر خریل دا افضل او بهتر دی په حج کې رسول الله مبارک په عمره کې سر کم کړو وخت مبارک او په حج کې سر مبارک خریلو نو سر خریل دا پر لازم دی واجب دی چې سر وخري بس دته اوس لسب اورز دا چې هر کله دې د سر خریلو د قربانۍ او د سر خریلو نه فارغ شو ندی بیا د بل چا سرم خریلی شي ولې چې اوس دې د احرام نه بهر کیږي چې کله سر اخري بس دته اوس اجازت شتا دی به بیا ځان را رسي بیت الله شریف ته برازي حرم شریف ته بعض خلک دغه طواف زیارت ته چې راځي نو بعض خلک احرام کې راځي او ضروري دا وي چې سر د اخره نو تا ته د احرام کولاولو اجازت ملو شو ځان بخ پاک کې احرام وکولو کې بیا براشه طواف زیارت پوکي کله چې تعالی سر سخري نو دغه وخت کې بدا کلمات په الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد او بیا بدا دعا ورپسې وې الحمد لله الذي على ما هدانا وانعم علينا وقضى عنا نسكنا اللهم هذه ناسيتي بيدك فاجعل لي بكل شعرة نورا يوم القيامة وامحو عني بها سيئة وارفع لي بها درجة في الجنة العالية اللهم بارك لي في نفسي وتقبل مني اللهم اغفر لي وللمحلقين والمقصرين يا واسع المغفرة آمين چې سر اخره بیا به دا دعا اولولي بیا به دا اختراع ټول کی او هغه به چې کم دی یو ځای کې خخ کېلته
همداسې به لارو کوڅو کې نه غورځي یو طرف ته به محفوظ کړي که خلق حق تکړل نو بهتره ده د هغې نه بعد طواف زیارت ته به راځي طواف زیارت دا د حج اهم رکن دی دویم دې ته طواف افاضه هم وایي طواف فرض هم ورته وایي په دې طواف کې استفا نشتا یعنی اوږه بربنډول څلور پیرې تاویدل د بیت الله شریف نه دا فرض دی او اوه پیرې پوره کول دا واجب دی را بشي طواف د بیت الله شریف په وکړي طواف نه چې فارغ شي که چېرې مخکې دی سعی نه وي کړی په صفا مروه کې نو په دغه موقع به سعی هم وکړي او د هغې نه بعد که مخکې دی تمتع په ورځ کې یا قارن وي هغه وخت کې تا سایه کړې وه په اول کې نو دې وخت کې بیا تا ته ضرورت نه وي او د طواف نه بعد چې کله فارغ شي او سایه دې وکړه بیا به واپس ځان رسې مینا شریف ته به ځان رسې مینا تتلل دا بیا لازم دی په حرم شریف د مکې معظمې کې به نه ایسارېږي بلکې مینا حدودو ته به ځان داخلی چې کله د مینا حدودو ته لاړې یا هلته ستا کومه ډیره او خیمه ده او هغې ته ورسېدې بس دغه ستا مقام دی هلته به بیا دا باقی ورځې به هلته تېری یولسمه دولسمه او دیارلسمه کې یوه مسله دا ده چې که چېرې د زوال وخت په تا راغی په سباله ورځ باندې د نور پرېواته وخت ستا راغی نو بیا به دیارلسمې ته ایسارېږي بیا به مخکې نه راځي خو بهتره ده چې سړی دیارلسمې ته پاتې شي په ډومبیا ورځ یو شیطان ویشتل دي او په سباله بیا درې واړه په ځای ایستل دي دا څه وخت نه بعد چې کله نور زوال وکړي کله چې ماسپښین وخت داخل شي نو بیا به اول غټ شیطان ولي بیا به دویم ولي بیا به دریم ولي اوه کاڼي به شیطانان ولي او هغه طریقې سره که څنګه چې په اوله ورځ باندې هغه شیطان ویشتلی کله چې شیطان دې وویشته او د هغې نه فارغه شوې بیا به واپس ځې خپل هغه ځای ته ټکانې ته چې مینا کې ستا کوم ځای دی هلته به بیا دعا کې یعنې دغه شیطانان چې ولي او د دې نه اوزګار شي نو ودرېږې به نه راځې هلته به دعا ته ودرېږي دا درې ورځې شیطانان ویشتل دا واجب دی او دې ته اوسېدل په مینا کې لازم دي د حرم حدودو ته به نه راځي د مینا نه به بار کېږي نه د هغې خپل حدود هلته هغه بورډونه لګوړي کله چې درې ورځې تا شیطان مکمل وویشته نو بس تا حج تمام شو حج دې مکمل شو اوس ته پوره حاجي جوړ شوې بیا چې کله رالی د دیارلسمې ورځې د حج نه بعد لسمه یولسمه دولسمه او دیارلسمه څلور ورځې دي
او یوه هغه سر ته د پنځه اتمه چې ورته وایي نو دا 15 ورځې د حج دي دا 15مه ورځ چې کله ستا شیطان وایست د ماسپښین نه بعد بس ته حج دې وشو مبارک دی او بیا به راځې حرم شریف ته بیا چې څومره کولی شي نو طوافونه کوه عمرې کوه او د خپلو مور پلار دپاره استادانو دپاره مسلمانانو دپاره د رسول الله مبارک دپاره اهل بیتو دپاره رضی الله تعالی عنهم او د خپلو مشایخو مبارکانو دپاره عمرې کولی شي بیا کوه خدای دې امدا سعادت زر تر زره بیا بیا نصیب کی امین خو به وایه که نه څه پته لګي که دا دعا دې وخت کې قبوله شي او لاړ شو دا خو په فضل ده بیا د هغې نه بعد مقامات متبرکه دي د هغې زیارتونه کول دا مسنون دي جنت المعلا ورته وایي دا په مکه معظمه کې مقبره ده په هغې کې زمونږ استاذ مؤمنانو مور حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها دفن ده د هغې زیارت ته ورتلل د هغې سره سره جبل ثور دی غار حرا دی مسجد الجن دی جبل ابی قبیس دی دا مبارک مقامات دغه ځایونو کې دغلته ورتلل دعا کول او حاضری کول دا مسنون د هغې نه بعد تبرکات چې دې وکړل د حرمینو شریفینو په دې شکریه کې به بیا ته څه شیریني به برابره کې چې یا الله شکر دې چې دا احکامات مې په ښه طریقه باندې سر ته ورسول د دې نه چې بیا اوزګار شي او بیا رخصتي کې نو بیا به طواف رخصت ورته وایي څوک ورته طواف ودا وایي دا د هغه خلکو دپاره ده چې لکه زمونږ د ملک پاکستان افغانستان یعنی د مکې نه بهر چې کوم خلک د بیروني اطرافو نه راغلي هغې دپاره حج دا طواف ودا دی یعنی واجب دی دا بعض خلک بغیر طواف پر روانیږي دا ښه کار نه وي طواف ودا به وکړي طواف ودا کول دا د رخصتۍ طواف دی که د عمرې کې او که د حج نه بعد کې دا به ډېر په حسرت سره کې چې یا الله دا مې اخري طواف مه ګرځې بیا بیا مې راولي او کعبې مبارکې ته به ودرېږي دا چوکاټ به ښکل کې دروازه او ډیره دعا به وکړي او دا به ووایي چې السائل ببابک یسألک من فضلک و معروفک و یرجو رحمتک یا الله سوال کوونکي ستا د رحمت دروازې ته ولاړ دی ستا فضل ستا مهرباني غواړي او ستا د رحمت امید لري بیا به د کعبې مبارکې دا غلاف چې دی دا به ونیسي او سر به پې کېږدي او ډېر به وجاړئ او دا دعا به کې الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم فكما هديتنا لهذا فتقبله منا ولا تجعل هذا آخر العهد من بيتك الحرام وارزقني العودة إليه حتى ترضى برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين دا به ووایي
او بیا به حجر اسود تراشی. حجر اسود، حجر اسود تبراشی او التک باق کل اوخ کی بدیزی طیبه کی سومره تویولش او حجر اسود چخ کلی نتاب یا یمین اللہ فی ارضی انی اشہدک وکفا باللہ شہیدا ان اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وانا اودعک هذه الشہادة لتشہد لی بها عند اللہ تعالی في يوم القيامة يوم الفزع الأكبر اللهم إني أشهدك على ذلك وأشهد ملائكتك الكرام وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. دابا بیاوے او پڑیر حسرت پا کعبے مبارک تگوری او کوست کی گی پشاشا برازی او پڑیر حسرت پر آوزی او پڑیر افسوس باندے او بیا برازی ددغ دینا ستا حج تمام شو. الحمدللہ زمون دا حج مسائل بالتفصیل سرد دعاگانو طول الحمدللہ بیان کری شو، ریکارڈ موجود دے سو گوری دا سو حصو کی راغ دا دین بعد بیاد صدقہ دا وسکی گی او با کی دا حرم پا منجوریانو بہر چکم فقراوی او دا غزین با بیا رازی مدینہ منوری تبرازی مدنی جانان ملاقات و سلام تبرازی پزورہ سبحان اللہ آئے کر تمتع و قارن و افراد ددی بیانات ما پا اول کی کڑی دی بالتفصیل. بیاب مدینہ منوری ترا روانی دا مدینہ منوری دراتلو دا پارا بیاس احکام دی دیکھ سے جنایات بعض علماء ذکر کری دی فقہاو چچانا پکی کمی کوتایوشی نو داغی پدے بدے دم ور کئی یا باغی غا قربانی کئی یا صدقہ کئی آغا دا غزیب سر تعلق ساتی چکل علماء طول ذکر کری دی فقہاو خو آغازی کی بیاد یو عالم نبتپوس کے چیرہ مان دا غلطیو شو پا تواب کی شویدہ یا پا عمرہ کی شویدہ یا پا حج کی شویدہ نا آغی مناسب یا شریعت دائی دم مقرر کردے دی کہ غٹ جرم دی کری نو غٹ قربانی بکی داغی پا بدل کی او کورو کی جرم دی کری نو چیلے بکرے بالا لے او کہ داغی نا دی ورکوٹی جرم کری نو بیا بندہ سے عام صدقہ کے او پاتشل دا غریب دا پارا چکم اغلس روجو ما مسئلہ کڑی و اول کیوشوا درے روجی با آغا ورزو کیو نیسی و دا اوو بیا دا غین بعد نیسی باقی دا غین پست بیا دا قربانے مسئلے دی اب انشاءاللہ العزیز را روان جمعیتا کہ اللہ تا منظور ہوا دا قربانے مسائل بکا خیری بیانو ولی چې د ذوالحجې میاشت عمره ختلې ده او دا میاشت مبارکې اولې د لس ورځې چې دي د دې ډېر زیات فضیلت په احادیثو مبارکو کې راغلی دی چې په دې ورځو شپو کې دا روجې نیول اول ذوالحجه دویمه او درېیمه زمونږ په حساب باندې دا لگا اهم خبر دوره یو خو سبا خالی دی سبا خالی نه بل خالی پورس صحیح اختر راضی بل خالی پورس باندې صحیح اختر دی و دې
حکومت پیسہ بغی اعلان د اتوار کړی دی اتوار لبدی اختر مناوي دا غینه مخکې د قربانۍ د پاره خلک تپوسونه کوي نو د قربانۍ تفصیلی مسائل خو بار بار ما بیان کړي دي و اجمالی درته دوم روایما چې چیله یا ګډوري ته اخلي وای چې یوازې په یوازې کوم نه چې یو کال نه عمر کم ني غوګونه او غاخونه ورسه برابرۍ لکه او خچاق او چوبند او سربم وی او خاص خې یا کټه دا چې النو چې د دې عمر د 2 کالونو کم ني چې 2 کالونو زیاتی دغه شرایط پدې کې د چخکرې مات ني غوګي پریکړې شوی ني او مقصد سرمنې خراب شوی ني خارختنی خوار ني ډېر ډنګر منګر نه چاق چوبن اوخ باندې که څو سړی وي چې قرباني کوم نو چې د 15 کالونو عمر کم ني په غوا کې وکړه شریکې دي شي چې غټي ورنشپک کسان کافي دي دغه سي په غوي کې واخلا د دې علاله په خپل کول دا بهتر دي ذکر رسول الله مبارک په حج کې درش به تغواګانی په خپل مبارک پلاسونو مبارک والا لیکړي دي او ابو داود شریف کې حدیث ته چې هر غوا په خپل راتلو حضور پاک ته ودا سټ داسې کاګاو او په ولاړه په حضرت چاړه راخ کلا او یو غوا به د بل نه مخ کې کېده او بل به د بل نه مخ کې کېده تو وخت دیر شي علال کړي او دا ویش او دا باقی دا سل غواګانې وسل باقی علی شیر خدا سب ته ویل چې یا علی راشه دا باقی ته علال کا نو پخپل علالا داغي وخت کې هغه کلمات مول استلب سړی وي نیت به خالص د الله رضا وي نور مقاصد به نیت کې نوي داغي چې شیز اضافه شي اب صدقه کې هغه به اجرت کې مزدوري کې چالنه ورکې لکه سرمن شوا وغیرہ وغیرہ دا به ټول صدقه کې ورکې صدقه بیا 50 زکات کیږي اغل سرمن ورکولش دسه سړی له ورکه چې هغه تا ته معلومي محتاج او ضرورتمند وي بعض خلک تنظیمونو تاواله کوي یا نورو تحریکونو ته اور کوي نو داغي اس پته نه لګي ولی چې هغه والی چې څه پې کوي نو دسه کس تور ک چې ثواب دی پزړ دی پیوبس کی چې دا پځای کې ولګیدا بعض خلک پکې صرف تجارت کوي په دې ورځو کې ګرځي چې بس زمونږ مدرسې لراکا یا زمونږ دغه لراکا څورته یا خپل خپل شي نه یادای نو بس د خپل محلې او د خپل ګوان حقدار او غربا او یا اول د ټول خپل مسجد د طالبانو او د استادانو حق چې دی لوري ولې چې ثابت کالتا ته مونږ کوي ستا په مړي کې شریک وي ستا په واده او خم خاده کې شریک وي نو دا حق د دی وی چې دی له ورکی چې دین اوسګار شي بیا خپل ګوان کې ورکا او نن سبا خو عجیب دور راغله دی اکټیک تا چې هر قسمه مولیان په دنیا کې شتا خو تاسو نور عام مولیانو ته مګوره چیرې پلان کې مولا دا او کلو ډنګري اخو سیاسي خلک دی هغه پس ګوره ما ستا هغه مولا دی چې کم پس ته جمع کې بس خلاص بس تا دغه مولا دی او قیامت کې به د پډله کې پاسې چې د سره د خروي یو نو التب سر په خط طریقه پاسې یوم ندعو کل اناس بامامهم الله فرمایي پرد د قیامت به مونږ هر ډله د خپل امام سره رابلو دا به امام په سب کې راځي نو هر استاد خپل مالی مولا امام چې دی بس دا ستا امام دی نور سیاسی ډلو ټپلو پسې مګردا خبره باندې پويږي زمو کنه پويږي معزز سامعینو او دغه حق دی دا غینه علاوه په جمعات باندې پلار باندې په دیوالونو باندې دا زکات پیسې او سرسایي پیسې
او د سرمنې دا نه لګي دا پاغي خرچ کیږي نه دا پاغي خیرات نه کیږي دغه د قربانۍ مسائل دي ساروی چې الیخه بازار کې ګوره چې کم نی د عمر نه او غاخونه او خکره او غوګونه او لکې برابرۍ بس پچا واجب د کم سړی به قرباني کوي په دې دور کې چې چا سره 25,000 روپے په اول ورځ باندې په دویمه باندې یا په دریمه باندې لاس تراغله په د باندې قرباني واجب ده څومره 25,000 روپے چې چا سره په د قرباني واجب د کایما کوي نه کړهغاړه بنديږي نبی علیہ السلام وی چې من وجد ساعتا فلم يضحي یا يضحي فلا يقربن مسجدنا وی د چا چې وسو او د قربانی او نکړه نو زموږ جمعات ته د ناراضي نبی علیہ السلام وی زموږ جمعات ته د ناراضي کیږي د جمعات نه بندي نبی علیہ السلام چې وستشتو نه کې په خبره پیږي نو قربانه وکي بل ار بالغ باندې سان له واجب ده لکه یو سړی وای چې زموږ په کور کې خو بس پلار مې کوي د ټولو وشوا نه پلار دې وکړه هغه باندې سان له واجب ده کته نوکری تنخوادار کاروبار دی وی او تا سره ځان له بالغ مې عاقل مې او ځان له سره دون سرمایه موجودی ده پتا ځان له واجب ده په خبره پیږي کنه دغه شان په کور کې خزه ده بیبي دې دا لور دې دا اغه سره خپل دومره سرمایه موجوده ده باغې ځان له واجب ده قرباني ادا پلار په قرباني باندې نخلاصيږي رسول الله مبارک بعائشی بیبي او فاطمی بیبي تویلې قومي الى اضحيتك د خپل قرباني ته د پاسه ودرېګه ورته زکه چې په اول ساس کې چې د دینه تویږي زمکه ته الله ټول ګناهونه درته معاف کوي نو هغه به هم قربانیان کولې معزز سامعين بلا مسله او اهم تاسو سزا کوما بار روان جمعې ته ان شاء الله د مدینه منورې د سفر په حق لا او باقی باندې مسائل چې سیدیا به بیانېږي خدای نمخ کی یو ضروری مسله دا تکبیرات تشریق دا تکبیرونه نه دي دا ضروری دا واجب دي د ویل تکبیرونه ویل څه دي واجب دي دا د عرفه د سحر د مانځنه شروع کیږي او عرفه راځي د جمعې د ورځې نه د جمعې د سحر نه دا تکبیرات تشریق شروع کیږي او دې د الحج حج اکبر دی التحج کم دی حجی د جمعې په ورځ به حجی خلک به عرفات کې راجمع کیږي نو د سحر موز چې دی اوکه په جمع په اوچت आवाज به یو کرته وي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد دا پدی بنا باندې چې اختر د خالی په ورځ دی ول چې حج التکه په دغه 8 تاریخ باندې دی یعنی د جمعې نه شروع کیږي او د خالی غټ اختر ورځ ده او به هر صورت مونږ هم تکبیرونه ان شاء الله د جمعې د سحر نه به خیر شروع کو بعض خلک یا بن پويږي یا باسي کم قلتوب کوي پدې کې مقابل شنه نه دا خو عرفه نه دا غي بیل د زوم بیل د الک په تکبیرات ویلو کې څه ګناه ده چا ویل دي چې موایا ته یو دلیل لري بس څه به د ځان مفتیان ساز کی بعد خلک د چا خبر تغوګ مګ ده بس تکبیرات وای په خبره پويږي کنه ارزه چې وې د جمعې د څار نه دا واجب دي دا به پرې دی نه